کوهاټ جامع های سکول کې یو غونډه وشوله چې په کومه کې کوهاټ سره د ضلع کرک مشران استادانو سرویس دوام ته ورسېدو. په دا موقع زاهد رشید صاحب ایکس چیئرمین ډی آی خان، حسام الحق صاحب گورنمنٹ های سکول نمبر 3، معین الدین صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول شکردرا، شفیق صاحب گورنمنٹ کمپریہنسو های سکول کوهاټ، حضرت گل صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول خادیزی، عبدالشکور صاحب گورنمنٹ های سکول جرما او اقتدار صاحب گورنمنٹ کمپریهنسو های سکول کوهاټ نه خپل سرویس تر سره کړو. د پروګرام مشر او د گورنمنٹ کمپریهنسو های سکول پرنسپل جناب شاهد زمان صاحب وویل تاسو ډیره مهرباني چې تاسو راغلو موږ ته مطلب کوریج راکړلو. زما مرګري چې ما سره بالکل سرویس سٹارټ کړی دا څلور وړه چې کوم دي د زما هم سره دي زموږ په یو آرډر کې شوی دا دو ټولو چې کوم دي په دې ایجوکیشن په میدان کې ډېر زیات مطلب کنټریبیوشنز دي. امتیاز الحق صاحب څرنګه وویلو دا مطلب په کوهاټ کې دوزل مطلب ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر پاتې شوی دا او یو کامیاب ټینیور په بنو کې تر کړه په حیثیت ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر. دغه سي چې دا حسام صاحب دا په کرک کې ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر پاتې شوی دا او ډیر مطلب ټف ضلع دا الته مطلب یو ډیر مثالی ټینیور تر کړه دا او دو چوندہ زیادہ تر یو ریکارڈ ټایم په گورنمنٹ های سکول نمبر 3 کوهاټ کې مطلب تیر کړی دا. هغه نه علاوه ټول نه غټ شی دو دغه چې دا مطلب سکولز افیسر اسوسییشن والا بلا مقابله صدر تقریبا یو 10 سال پاتې شوی دا. نن څرنګه چې ما په خپل خبرې کې وویلو چې یاره دونه بس مطلب ماته ایس او ای چوندہ مطلب یتیم ښکاري دی نه نو بجای دا چې مطلب یو هغه پرنسپل چې کوم دا مطلب ایس او ای لیډ کی چې هغه دوه نیم کاله پس مطلب ریټایر کیږي. زما څور سینیئر مرګري دي 2025 پورې ټول ریټایر شي. نو ما دا تجویز وو چې څرنګه ینګ منسٹر مراد سعید دا دغه شانته ینګ پرنسپل لقمان دا چونکه د لوکل دا نور دنم ینګ شتا دي ما یو 94 ول ویلو او هغه خو بوز ډیفینیټلی د انټرېسټډ وي چې هغه خپل علاقې ته ټرانسفر کی نو دغه لوکل دا نو زه چې د حسام صاحب چې کومه پګړې دا هغه مونږ مطلب خپل نوی ینګ پرنسپل ته کم از کم 15-16 سال نور سرویس پاتې دا د دوران کې قدل چونکه مطلب الګ دا نو دومره تجربه نوي شي 15-16 سال کې به ګروم شي او ان شاء الله دو پرنسپلانو مطلب خدمت وکړي. کیمرا ټیم سره سعید رغزی، سنجو ټي وي، کوهاټ.